أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. قرآن کریم ته اشاره ده چې دا الله تعالی په ليله القدر کې نازل کړی دی او الله تعالی د بر اسمانونو نه اسمان دنیا ته چې پاغه کې یو ځای دی د هغه نوم دی بیت عزت. نو د لوح محفوظ نه الله تعالی دا ټول قرآن کریم هغه بیت عزت راولېګو او دا رستول د قرآن دا په ليله القدر کې شوی دی او بیا د بیت عزت نه د الله په حکم سره جبرائیل علیه السلام ته الله تعالی یو آیات یو سورت اخد او التنب بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ځړ باندې دا وحی وکولا. یو مطلب او یو معنی مراد دا ده. دویم دا ده چې کله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې دا لومبنی وحی راغلی و اقرا بسم ربک الذی خلق. دا د رمضان میاشت وا او ليله القدر و. خو چې دینه مخکې څومره هم کتابونه راغلي دي کله ابراهیم علیه السلام صحیفه وی او که تورات او که انجیل دا ټول الله تعالی پر رمضان کې نازل کړی دي. پر رمضان کې الله تعالی نازل کړی دي او دلته هغه مخصوص شپې ته اشاره ده کوم کې چې آغاز شوی دی د قران کریم هغه تعالی ليله القدر ویل دي د قدر شپه. دې باره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم واضح احادیث دي. هغه دا چې دا پر رمضان کې ده، دویم دا چې په اخر الله شپو کې ده، دریم دا چې په ټاپ شپو کې ده، څلورم دا چې په درويشتم یا په وشتم کې ده، پنځم دا چې په وشتم کې ده. او دا الله تعالی پټه ځکه ساتلې ده چې انسان د دې لالچ کوي او نور شپو کې هم هغه عبادت وکي او هغه عبادت هغه لپاره فائدمن وګرځي. دغه چې روزه کې خاصه عبادت ډېر ثواب ده. نه تلاش کې انسان عبادت زیات وکي. پدیش په باندې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې جبرائیل علیه السلام سره جنډوي او د نور فرشتو سره جراشي او جنډا په حرم په کعبه باندې خخه کی او دا فرشتي په نور ټول دنیا کې خوري شي او په هغه خلکو باندې چې کم په دې شپې کې عبادت کوي هغه باندې سکینت او هغه باندې د الله تعالی طرف نه اطمینان راشي او دا فرشتي او د شپه ته سحر وخت پوري وي. دا د خلکو غلطه رائے ده یا غلطه خبره ده چې دا یو ساعت ته په هغه وخت کې دا ونیم پریزي او سجده کوي او دا چلو شي. دا ټول درو خبرې دي. نه د شپه د مخام نه تر سحر چاودېدو پوري او جبرائیل علیہ السلام په دې ټول شپې کې سره د نور فرشتو په دې دنیا کې او د دنیا کې عبادت کوونکو باندې هغه ولاړوي او خپل رحمت د الله تعالی طرف نه او د الله تعالی طرف نه هغه سکینت په دې باندې نزول کوي. سحر چې دا فرشتي به او خي جبره دا کوم شپه په دنیا کې همیشه شپه یا همیشه ورځ دې مرګ نه وي. دلته مثلا شپه دی امریکا کې ورځ دی. دا مراد کوم شپه دی؟ دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا خبره مخکې ما تاسو ته کړې و او بیا هم کړې و تاسو ته یو څو واره ما دا وکړه چې الله تعالی په دې قران کریم کې د خپل علم مطابق خبره نه کوي بلکې د انسان د علم مطابق خبره کوي. یعنی څنګه چې انسان په کمی خبره باندې پويږي او مغه انداز کې الله تعالی خبره کوي. الله انسان چې کوم خبره باندې پويږي پوسټو په دې باندې پوي شو یا وسپو یا ما یو کس نیمه بل پوي وی چې دا مرسترګه په هر وخت موجوده ده. ٹھیک شو ناغه لپاره د سوال په خپل کې موجود ده. خو الله تعالی د عام شپې ذکر کوي د شپه د مخام نه شروع شي چې کله مخام پریوزي هغه نه شروع شي تر سحر پورې. کم چې هغه ملکونه دي د روس جنا علاقو طرف ته چې هغه کې شپه اډو کیږي نه په هغه د کې هم د شپې باقاعده نشانات دي دغه وختونه دي هغه دایونه مقرر کړی شوی دي چې کم ځنه به د شپې آغاز کیږي. اگر که مرسترګه په خپل ځباني ولاړه ولی نه کما سترګه په خپل ځباني ولاړه هم وي مسترګه ډوبېږي تنه ځکه چې هغه پیک باندې ده بره ده. نو دی وجنه خو حکم چې هغه وختونه دي هغه وختونه باقاعده مقرر کړی شوی دي. د هغه د سحر منځونو وخت مقرر ده، ماسپخین د مانځه وخت مقرر ده
او هغه ته دغه اندازه ده وختونه ټیمونه څنګه چې ساينس دا ترقی کړی دا او همدا غرانګي ساينس دام ترقی کړی دا چې په دې وخت کې میاش کم ذکی دا مسترګه کم ذکی دا او داش په کومه یو ده اختلاف زموږ د مسلمانانو کې د جغرافیې په بنیاد باندې راغله ده د الله تعالی طرفنا اختلاف نشته هغه دا چې زموږ خپل یو ملک ته پاکستان د سعودي خپل یو ملک ته د افغانستان نو آیا موږ به فیصله کوو د میاشتې سعودیا سره او قبيله بیل بکو نو هغه میاش یا هغه شپه چې په سعودیا کې ليله القدر ده دلته ویو کبنوي دا یو اختلافي مسله په مسلمانانو کې روانه ده خود دې دواړو دلایل د صحابه کرامو کې موجود دي دواړو دلایل شته عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما یو شام طرف ته سفر کوو چې هغه شام طرف ته روانو نو لار کې یو ځای ته ورسېدو چې الته د خلکو اختر او عید کړو اختر اخرید کړو عبد الله ابن عباس دغه درشم روشوا او نه باندې الزام لګاو چې تاسو ولې اختر کړی دی نه هغه به الزام لګاو چې تاسو ولې روشه ده هغه میاشت کتلې و د میاشت کتې دوه په بنیاد باندې رمضان ختم شوی او اختر کړو او دې میاشت نو کتلې نو دیو جنا دې د رمضان اختر یعنی عید اعلان کړي او عید نه وکړي نو دیو جنا کومګه د مسلمانانو د علاقې تقسیم کو په جغرافیه باندې نو بیا خو دغه فیصله صحیح ده کما چې نن سبا دا چې پاکستان د خپل کوي او سعودیا د خپل کوي او بل د خپل کوي کچېره مونږه د اسلام په بنیاد باندې یو مرکزیت اختیار کوو او الله تعالی دې وکړي چې داسې شي چې ټول مسلمانان د یو خلیفہ د یو امیر او د یو نظام د لاندې شي نو هغه نظام مرکز چې هر یو وي هغه مکوي او هغه مدینوي او کبل زیوي مرکز خو اسلامي او مغه ده کنه نو بیا به د نور ملکونه د هغه پابند وي چې د هغه ما خبره بمني کنور دینو کې میاش لیدل شي وي او کمیاش نه لیدل شي کمیاش لیدل شي وي او کلی لیدل شي نو بیا به هغه پابندي کوي اوس د میاش کم شو نو د الله د ذات نه څنګه چې د غمیاش لکه مثلا د اختیار ده او د دنیا ده دې نه داس د شپه روانه داش په داسي زی دغه دې پوری دا ختميږي واپس نو چې دلته کله شپه شو جبرائیل علیہ السلام دلته راکوز شوی دی سره د فرشتو نو دا د سمخ کې روان دي نو دلته رڼا شو خو دلته شپه موجوده بیا د سمخ کې روان دي دې طرف ته تیار کیږي دې طرف ته رڼا او ته روانه ده نو کې دې چې دلته دا شروع شي او دې پوري هغه دې بل اورد راغلی لکه څنګه چې په سعودیا کې لا شپه نه ختمه شي موږ باندې دلته سحر راغلی نو دغه طریقې سره یا هغه شپه چې د وشتم الله تعالی فیصله وکړي مثلا چې دا وشتم دی نو چې چا باندې د وشتم شپه وي هغه دا او یا په دې کې حکمت هم ده کړی چې دا پټ الله تعالی ستلې دا چې ته هر شپه د عبادت کوي نو تا د لپاره کشپه د شپه وشتم ده او په سعودیا کې شپه د وشتم ده نو تا د لپاره د شپه وشتم شپه د ليله القدر وګرځي او هغه د لپاره به وشتم شپه د ليله القدر وګرځي خدا خبره یقیني ده چې په رمضان کې دا خبره یقیني ده چې په اخر شپو کې ده او دا خبره یقیني ده چې په تاپ شپو کې ده مونږه اختلاف ته بده کې چې مونږ لپاره تاکش پکمه ده او دغه مونږ لپاره فائدہ منه ده چې قدرت شوی نه ده چې مونږ هر شپه د تلاش وکړو ان بشک مونږه انزلنا هو نازل کړل دا قران فی ليله القدر په شپه د قدر کې وما ادراک او څه خبرې ته چې شمالون کړی دا تا څه درک در کړی دا تا ما ليله القدر چې شری د شپه د قدر ليله القدر شپه د قدر خیرون ده بهتره ده من الف الشهر د زرو میاشتونه تنزل الملائکه نازلیږي فرشتي والروح جبرائیل علیہ السلام فيها بده کې باذن ربهم په حکم در خپل سره من كل امر د هر یو کار د پاره سلام سلامتی ده هيا د غشپا حتا تر وخت پوري مطلع الفجر چراو کی سحر بسم الله الرحمن الرحیم لم يكن الذين نو اغكساد كفروا چې کافران دي من اهل الكتاب د اهل کتابنا والمشرکین او مشرکان منفکین جدا کیدون کی پری خودون کی حتا ترغه وخت پوری تاتيهم چراغ دویتا البینه خار دلیل رسول یعنی یو پیغمبر من الله د الله طرفنا یتلو چلولی صحفا صحیفه مطهره پاکی فيها باغه کې کتب حکمتون دی یا حکمون دی قیمتون درست برابر وما تفرق او نشول جدا نشول بیلا الذين قصال اوتوا الكتاب چې ورکړ شوی کتاب یعنی هغه مخالفت او نکړو الا مگر حلا من بعد ورستما ده غنا جاءتهم چراغ اغویتا البینه خار دلیل د علم نه بعد مخالفت کو دلیل نه بعد مخالفت کو
وما امروا حکم نو کړی شوی دوی ته الا مگر شوی حکم لیعبدوا چې دې عبادت کی الله تعالی مخلصین خالص کون کی له هغه د پاره الدین د دین حنفاء چې یو مخیزوی یو طرف کې دن کی وی د هر طرف نمخ اړهون کی وی یو الله ته مخ کون کی وی ويقيم الصلاه او قائم کوي د اقامت کوي د مانځه ويؤتوا الزکات او ورکوي د زکات وذالک هم دک دین القیمه دین د مضبوط ان الذين بشکا کسان کفروا چې کافران دي من اهل الكتاب د اهل کتابنا والمشرکین او د مشرکاننا فی نار جهنم بجهنم کې بوي خالدین همیشه بوي فیها باغه کې اولئک هم دغه کسان هم امدیدی شر البریہ دیر بد خلقنا ان الذين بشکا کسان آمنوا چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات عمل وکړنیک اولئک هم دغه کسان هم امدیب خیر البریہ خدید خلقنا کوم مخلوق دي دا جزاؤهم بدل دوی عند ربهم دوی رب سره جنات باغون دي عدن د همیشګری تجری چې رواني بوي من تحت الانهار دا غلند نهرنا خالدین ہمیشہ بوی فیہا باغے کے ابدا ہمیشہ رضی اللہ رضی شوی دی اللہ تعالی عنہم داغوینا وردو او دی رضی شوی دی عنہ داغنا ذالک دا لمن اغچا دا پارا خشیا چی یریگی ربہو دا رب رخبلنا سورہ زلزال سورة زلزال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إذا هر کلا زلزلت چې وخوځول شي الارض زمکا زلزالها وسقط فزولو د اغه سرا اړک ورکل شي زمکه ته په شدید اړک کول سرا د اغه واخرجت الارض واخرجت او راو بسی الارض د زمکا اثقالها درن بوجون خپل د انسانانو پیرانو او دین علاوه نور چې کوم خزاني الله تعالی په دې کې چولې دي وقال او ابوي الانسان انسان مالها تشوي دي په دې داسې چلو شو داولې داسې دي یوم اذن فدغورته تحدث بیان وکي اخبارها خبرون خپل واقع خپل حالونه ټول بأن زكا ربك رب دستا او حالها وحبو کی دیتا دا هر څه بیان مده زکه کوي چې الله ورته حکم کوي یوم اذن فدغورتی یصدر الناس رعب باسی روبزی الناس خلق اشتاتن دل دل ټوله ټوله لیرو دې د پاره چې او خدای شي دوی ته اعمالهم د دې عملونه فمن يعمل بسوک چ عملو کی مثقال برابر ذره دیو ذره برابر چې عمل کړي خیرن دنیکي يره وبغورياغا ومن اوسوک يعمل چ عملو کی مثقال برابر ذره دیو ذره شرن د بدی يره وبغورياغا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى په دنیا کې یو ذره برابر کړي کی کړي وی ملته وګوري او که یو ذره برابر بدی کړي هم الته وګوري بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات قسم دې په هغه اسونو چې په تیزی سره را خوشی کیږي یا حمله د پاره زغلیدونکو اسونو باندې ضبحا چې هغه سړیږي دغه اس په کله تیزی سره منډه وای پوزینه چې کم هغه आवाज وباسي او یا د خلینا د هغه د ستړیوالي وجنه چې کم आवाज وزي هغه ته ویل کیږي او دا په عربو کې چې کم یقلی ډاکی یا یو بل باندې حمله کول او دا هغه صورت حال او دا هغه طرف تعالی تعالی اشاره کړی ده فالموریات یا د اور پرایستون کو قدح
چې نوکه جنگوي د خپلو او نکونو سره چې کوم پسمکه باندې ټپ لګي او غ ټپ سره چې کما شغله وباسي د اسپر فالمغیرات بیا په حمله کوونکو صبح د سحر په وخت کې دغه چې عموما حمله کیږي د سحر وخت کې او بعض خلکو اشاره کړې ده چې دا د مجاهدین واسونه دي نه ممکن ده کې دي شي او یا هغه دي چې په هغه وخت کې به غلاګر او ډاکوان په دغه رنګ حمله کوي صورتحال به د مکی نو دا ډیره صحیح خبره ممکنه ده فاثرنا بیا وچتای به باغ سرا نقع گرد غبار دوړه فوسطنا بیا ورنه نوزی به په دغه وخت کې جمع په یو ډله په یو فوج ان الانسان بشک انسان لربه د خپل رب د پاره لکنود ناشکر دی ډیر وانه وبشک هغه علی ذالک په دې خپل ناشکرۍ باندې لشهید گواه دی وانه وبشک هغه لحب الخير په مين د مال کې لشدید ډیر سخت دی افلا يعلم ايدن پويږي اذا هر کلا بوثرا چرپا سول شي ما هغه فی القبور چې په قبرونو کې دي وحصل او راخکار کړل شي ما هغه فی الصدور چې په سینو کې دي ان بشکا ربهم رب دی بهم په دوی باندې یوم ایذن په دغه ورځ لخبیر خبر ده بسم الله الرحمن الرحیم القارعه هغه ټکون کې یا ټنګون کې داغه आवाज چې په غوګونو کې یو غون جوړ کی او ډېر شدید ترين راځي په دې وخت لپاره ټکون کې مل قارعه څه شي دی هغه ټکون کې یا هغه ټنګون کې یا تیز आवाज د غوګونو ته لګیدون کې وما ادراک او ته چې خبر کې مل قارعه څه شي دی هغه درنه چغا یوم غورزی یکون وی الناس خلق کل فراشی پشاند پتنگانو المبثوث خورو ورو وتکونو او شیب الجبال غرونا کل حین پشاند وڑی المنفوث شندلی شیوی بی فاما من ثقلت موازینه فاما بس من چدچا ثقلت درنیشی موازینه تلدنی کئی فهو بسغا فی عیشت فگزرانی یعنی پا زندگی رادیا رازی کی بوی هغه په موضوع کې وی خوشاله بوي و اما هغه من چې څوک دی و اما من هغه څوک خفت چې سپکشي موازینه تل داغه ان د نکی تل سپکشي فامه بزید هغه ام نه د مور او مور ویل کېږي جمع کون کیتا ان را جمع بکی دا خلق تشه هاویا وما ادراک او ته خبري ما هي د شدید هاویا نارن دا اور دے حامیہ چی گرم دے اللہ دن تو سبج کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر الہاکم لہو معنی میں تاستا بار بار کردے دا غفلت تویلے کی گی دا سی یو شی کی مصروف شی دا سی یو دے کی مصروف شی چی اہم شی در نحیر کی غفلت کی وچ ولی تاسو غافل کړی تاسو التکاثر ډیروالی د مال هغه اهم کار در نوښتلو پاتې کړو حتی ترغه وخت پوری زرتم چې ورسېدلې تاسو المقابر قبرونو ته د دې دوه معنی دي یو معنی پیدا ده چې عمر دروازه تیر کو قبر ته ورسولې او هغه وخت پوری بیدار دینه دویمه په هغه وخت کې دوی د خپل قومونو او د خپل ځانونو تعریف کو حتی چې قبرستان ته ورسېدو دی یو بل چې دا غره زما مړ وګوره په دې باندې مړ شوی دی او دا وګوره په دې باندې مړ شوی دی خدای باندې نوم بلم باندې معنا او مراد د ډېر زیات صحیح د حالات سره کلا دا سیندا سوف ډېر زردا تعلمون چې تاسو په پوه شئ ثم بیا کلا دا سیندا سوف ډېر زردا تعلمون چې تاسو په پوه شئ کلا دا سیندا لو تعلمون کچری تاسو په شی علم الیقین په یقینی علم سره لا ترون خامخو بغوری الجحیم تاسو بغوری الجحیم جهنم ثم بیا لا ترونها خامخا تاسو بغوری اغا عین الیقین پسترغو د یقین سره ثم بیا لا تسالن خامخا تپوز بکدی شي تاسو نه یوم اذن پدغورتی عن النعیم د نعمت مبارکی بسم الله الرحمن الرحیم علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د ټول قرآنی کریم خلاصہ دا سوره فاتحه ده او د سوره فاتحه خلاصہ دا د حضرت علی رضی الله عنه قول بیان کوم حدیث ده د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دا هغه خلاصہ سوره عصر ده که سړی په سوره عصر باندې پوي شي
نو دې مراد دا چې د په ټول قرآن کریم باندې پوي کړل شو. والعصر قسم دې په زمانه گواه د زمانہ په دې خبره تیر شوی زمانہ تیریدون کی زمانہ راتلون کی زمانہ. ان الانسان بشک انسان لفی خسر دا پتاوان کې ده الا مگر الذين وكسان امنوا چې ایمان راوړل دي وعملوا عمل وکړو الصالحات نیک وتواصوا او وصیت وکړو بالحق د حق وتواصوا او وصیت وکړو بالصبر د صبر. د دې مخکیم تشریح دا صبر برشوي دا هغه د آسان سره پوي الحمدلله چې څلور شرایط وب انسان د نقصان نخلاصي ایمان عمل صالح او بیا د دې دعوت ورکول د نور خلقو ته او په دې لارې کې چې کم تکلیف او مشکلات راشي باغ خپل صبر کوي او نور خلقو ته هم د صبر نمونه جوړيږي. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل هلاکت لکل دهر یو همزه عیب لګون کې د پاره لمزه چاغه عیب کون کې وی غیبت کون کې وی او دا مخکې متوسط د اشاره کړې و حماز مشاء بنمیم کې ولید بن مغیرہ یا دغه سنور څوک هغه تاسو تفصیل دا معلوم دی الحمدلله. الذي اغا جمع کوي مال المال وعدد او بیاشماری هغه بار بار يحسبو د خیال کوي ان چې بشکا ماله مال ده اخلدا همیشه بوي د سرا د بشوانده او ستی همیشه کله دا سند لا يوم بزنا ضرور بور واچول شي ده فل حطما په حطما کې وما ادراک او چې خبر کې ته مل حطما چې شي دا حطما نار الله دا اور د الله التي هغه تطلع چې ورخیږي بدا رسیږي بدا على الافئده زړونتا رسیږي بدا اور ستا اطلاق ورکه یعنی رسیږي بس زړونتا خیږي په پزړه باندې ورنه نوځي په پزړه باندې انها بشکاغا علیهم پدې باندې مؤصدتن بند کړشي هغه اور به د دې طرف نه ودی په اور کې رئیسار کړل شي فی عمدن پستنو ممدودا لوی لوی کی ممددا استنی لوی لوی فی عمد ممددا اغستنی لوی لوی دنگ دنگی د دې حدیث کې نه د دې صورت کې سورہ همزه یو حدیث نقل کړی دی حدیث خلم بچوړه دی او ما غیر د پاره شغم او جلبی مو حدیث تاسو بیان کما مختصر دا غي اشاره کومه چې الله تعالی دې توفیق را کیو غدنم بچوړه حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو واره جبرائیل علیہ السلام خلاف معمول به وخت راغی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته جبرائیل علیہ السلام نور معمولاتو نه خلاف راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د جهنم ذکر وکړو چې جهنم بداسي وي او دغه رنگي بوي او لکه څنګه چې دلته الله تعالی فرمایي التي تطلع على الافئده چې خيږي به غزلونو ته ننوزي به اور زلونو ته دا غي ذکر وکړو. نو جبرائیل علیہ السلام ته رسول الله صلی الله علیه و سلم او فرمایلی چې لږ جهنم کې سوکا لږ هاذا ته وایي چې دا بسنګي او څه صورتحال وي ده دی هغه ورته جواب کو فرمایل جبرائیل علیہ السلام چې دا یو اور دی چې الله تعالی یو زر کالا دا الله تعالی لمبکلو او یو سزاو داغه په نتیجه کې دا سور شو بیا الله تعالی زر کالا دا اوس وځو چې هغه په نتیجه کې دا سپین شو بیا الله تعالی دا زر کالا اوس وځو چې داغه په نتیجه کې دا تور شو دا اور نو دیو جنا دا تک تور اور دی او د دې انګارې چې کمی دي هغه کله هم ملکیږي نه دا هر وخت بلی د الله قسم ده جبرائیل علیہ السلام فرمایي چې دستنی د دې سوري برابر هم دومره هم کدا دنیا ته د اور راشي نو دا ټوله دنیا به اوس وځي. جبرائیل علیہ السلام فرمایي چې د دبه یو زنجیر په یو لاس کې د فرشتي هغه داسي وی چې کدا ورنږدې کې د غرته د غرب په ګلاو کې او د زخیانو د کپړو نه به یو کپڑا ک دنیا تراغ لشي نو د هغه حرارت نه به د دنیا اوسوځي لکه تاسو ما پرون په یو حدیث کې دا ذکر کړو او کچېره مغرب کې یو سړی ته سزا ورکي یعنی مغرب کې یو طرف ته یو سړی ته سزا ورکي نو مشرق پورې بل سړی به هغه د اور نه اوسوځي دومره شدید ترین اور دی. رسول بیا فرمایي جبرائیل علیہ السلام
چې کله د مشروب دی هنده څکل دي هغه قټېدلې وبدي او هغه د جهنميانو پیپته او هغه د هغه غوخه ټوکړي دي چې کمی اوسوځي او د هغه په نتیجه کې چې کمی اوبو کې هغه نه بداړه کی او بیا فرمایي چې جهنم و دروازې د جهنم و دروازې او د وی دروازې مسافت د اویاو کالو برابر ده یعنی دومره لوی دي او هر دروازه د بل دروازې نه اویا قد اوږده ده او هغه فرمایي چې د دې دروازې ته چې څوک ورسیږي نو زنجیرونو سره فرشتي استقبال کوي او هغه زنجیرونه د بخله کې واچول شي او د دخلینا خیلاس د دمرینا داسې شاته راتاو شي او چپ لاس شاته او خیلاس داسې راتاو کړل شي لکه داسې او داسې اوتړل شي په باندې ازنجیر باندې مخ کی طرف نه د لاس او تراوي استل شي او فرشتي بیا په زنجیرونو په دې کړو باندې د وهل شروع کی او هر سړی سره به د شیطان ورو تړل شي هر سړی سره به د شیطان ورو تړل شي بیا به د دروازې کې جبرئیل رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې دا دروازې چا د پاره دي دا و دروازې څنګه دي د دې کیفیت را ته بیان کا جبرئیل اسلام ته فرمایي چې ټول نه لاندې دروازه دا به د فرعون او د هغه خلکو وی چې عیسی علی السلام معجزې دروغجن کړې دي او د دین نوم بهاویه وي او دویمه دروازه دا به د مشرکینو لپاره وي او د دین نوم جهنم وي او دریمه دروازه دا به سابینو لپاره وي چې دین کې نوې خبره راوستلې وي او د دین نوم به سقر وي او څلورمه دروازه دا به د ابلیس او مجوسیانو او د دې منونکو لپاره وي د هغه نوم به لزاوي او پنځمه دروازه هغه به يهوديانو لپاره وي د هغه نوم به حطامه وي او شپږمه دروازه دا به عیسایانو لپاره وي د هغه نوم به سعیر وي شپږ دروازې جبرائیل اسلام خاموش رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ومه دروازه جبرائیل اسلام جواب نه ورکړي بیا فرمایي چې دا ومه دروازه به چاوي جبرائیل اسلام بیا خاموش ته جواب نه ورکړي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاکید کوي چې نه ماته او عائشہ دا ومه دروازه به چاوي بیا جبرائیل اسلام فرمایي چې یا رسول الله دا بستاد امتیانو هغه د پاره وی چې هغه ګناه کبیره کې مبتلا دي چنانچه دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم اورده بهوش شو او پریوتو او سر مبارک جبرائیل اسلام په خپل غې کې واغستو او بیا چې کله اوش کې راغې نو بیا پښتنه وکړه چې آیا دغه دروازه د زما د امتیانو لپاره وي او بیا فرمایي چې دا وستا امتیانو لپاره دي بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شړا شو او بیا علی دی اختیار کړه او د 2 او 3 ورځې پورې د صرف مانځه ته براوتو او چا سره خبره نه کوله او سیده بده خپل کمرې ته خپل کور ته بیا تلو صحابه کرام پریشان شو چې څه داسې خبره شوې ده ته چل شوې ده داسې غټه واقعه په خښوي ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چا سره خبره کوي او زر زی او خپل بیا زر راځي نو څه داسې خبره شوې ده چې موږ پښتنه وکړو چنانچه مشورې سره ابوبکر صدیق رضی الله عنه ټول مقرر کو او وایستو چې طلاق شه پښتنه وکړه سلام کو سلام جواب ملاو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پښتنه کوي څه خبره ده یا رسول الله څه چل دی ولې تمره خپای ولې تاران زیړ شو او وزن د کم شو او بار نه راوځي او چې راوځي سره مانځته او بیا واپس راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورنکړ عمر رضی الله عنه مقرر کړل شو اغلاړو عمده کرنګ سوال جواب هغه تم جواب ورنکړ سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ چې دا مشر صحابیو د لاړو دتم جواب ورنکړ بیا د خلق لاړل فاطمه رضی الله تعالی عنها ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بچی و او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات امینه و ور سره چې تراشه پلار باندې چل شوی صلی الله علیه و آله وسلم اگر ان سیر ده وزن کمیږي پریشان ده خبر نه کوي ډیر زیات په غم کې ده تراشه لګه پښتنه وکړو فاطمه راغله چراغلا پلار ولیدو نو یا بابا څه چل شوی دی ولی او ډیر د مینینا د سپغاړې باندې ورپرې وته او په شړا شو څه چل شوی دی ولی څه خبره ده ولی ستاسو رنگ دومره خراب دی ولی د دومره زیات شوی ولی دومره تیاریږي خبره څه شوی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په سجده پرې وته او شړلې او بیا د تن راغله او بیا پښتنه کوي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم تر بغات غاړې شو چې یا رسول الله ماته وای حال ماته وای خبره څه چل شوی دا څه غټه واقعیا چې د دومره ډېر خپای او حالم نوای او مسلسل جاری او مسلسل وخی دی او صحابه کرام ټول خبري خبره ته شوی ده بیا رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه نه بعد ورته فرمایي چې فاطمه خبره دادا
چې فرشتہ به د دوزخ طرف ته دا قصه ورته کوي. مزید قصه چې جبرائیل علیہ السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم تکړه ده. هغه فرمایي چې دغه دروازې نه به زما د امت کسان نه نشي او د دې چهره به توري نه وي او د دې سترګې بشنی کیږي نه د عذاب د وجنه، نه به چهره توروي او نه به د دې سترګې شنی شي د عذاب د وجنه، او نه به د دو پخلو باندې مهرونه لګیدلې وي، نه به دې سره شیطان تړل شوی او نه به دې په غاړو کې د زنجیرونو او توقونه اچول شي. نو فاطمه ډیره هغه سره پښتنه کوي چې بیا جهنم ته ځي ولی چې دا نشانونه نشته. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نران به د ګیرونه او خذب د وختونه او د وختو دي څونکو نه دارونی ول شي او څومره کسان بډاګان ځوانان او دا بچیږي وਹੀ او د جهنم فرشتہ به دي تر اوستل شي چې کله د جهنم ته ورچي. پښتنه بو کې د جهنميان چې تاسو چې بخلک یې نستاسو مخونه تور دي، نه تاسو کې اتکړیا چولې شي دي، نه تاسو کې توقونه چولې شي دي او بیا تاسو روان یې جهنم ته. دا څوک یې تاسو؟ دا څنګه چې بخلک یې دینه بنوم هیر شي. دی ورته وایي چې موږ هغه قوم یو چې قران راغلی موږ ته. نو فرشتي ورته وایي چې د محمد امتیان یې، ای ورته چې او موږ د محمد امتیان صلی الله علیه و علیه وسلم. بیا به دوی ټول دغه فرشتي را جمع کی او بیا ورته وایي تاسو ته قران نه راغلی. دی ورته وایي چې او قران راغلی. نو چې قران راغلی بیا ولې جهنم ته برابر شوی؟ بیا به دوی ورته وایي چې موږ قران ته وګ نه وی خو ده او موږ قران باندې عمل کولو کوشش نه وکړي. او بیا به دوی راشي او د جهنم په دې کاندې باندې بغودري او حکم دې ته د ورچول وکي. دی ورته وایي لک صبر وکړه. دا امتیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم لک صبر وکړه چې مونږ له کوشاړو، مونږ له افسوس وکړو، له شړاو کو. بیا به دې په چغو چغو وژاړي، چغه وایي او په چغو چغو وژاړي او بیا به دوی ټول د اورته داسې ورته کوي. اچانک به دې خلینه اوزي چې لا اله الا الله اور مو واپس شي او دې د پرځدون را پاتې شي. بیا به دا واپس شي، بیا به دوی وژاړي، بیا به یو څو قدمه دې مخته کی، بیا به لا اله الا الله وایي، بیا به د اور دوی نه ورستو شي او دې بیا دې اور نه بیا ورستو کړل شي. بیا واخر تر یم ځل به دې هغه توفیق ورته الله تعالی ورنکي او دې وګورځي هغه اورته چې وګورځي دې اورته به دې شغي وਹੀ التا او الته به دوی ذات په دعاګانې کوي. یا ارحم الراحمین یا حنان یا منان، یا ارحم الراحمین یا حنان یا منان. جبرائیل علیہ السلام براشي الله به پختنه وکي چې زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان په جهنم کې څنګه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی ته په پته یې الله تعالی ته خو جبرائیل علیہ السلام ورته فرمایي چې الله تعالی جهنم ډېر تنگ دی او ډېر تیز دی او خلک په ډېر پریشان دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت او هغه ټکانه ډېره سخت ده او دا هغه وخت چې کومه ده هغه خوري نشوي ده، خو دا هغه چهره بچدي ځکه چې هغه لا اله الا الله ویل دي. نو دی وجنا ډېر زیات پریشان دي. جبرائیل علیہ السلام ته الله تعالی فرمایي چې تلاشه محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ته خبر اوکا. په دې وخت کې جبرائیل علیہ السلام په جهنم ته بیا راشي او دا جهنميان به بیا چې غوي جبرائیل علیہ السلام ته چې تلاشه محمد مونږ نه خبر کا صلی الله علیه و علیه وسلم او الله ته سوال وکړه مونږ ډېر تنگ یو، مونږ ډېر پریشان یو، مونږ ډېر خپه یو او دا اور په مونږ باندې سخت شوی دی. بیا رسول الله صلی الله علیه و سلم لاشي الله ته په سجده باندې پریوزي او یو روایت کې جبرائیل علیہ السلام په سجده باندې پریوزي، یو روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سجده باندې پریوزي. بیا الله تعالی ته چې سر اوچت کا ستا دعا به قبول ولې شي. بیا به سر اوچت کی او بیا الله تعالی ته سوال وکړي چې الله تعالی زما امتیان دي ما امتیان ته معافي وکړه. بیا الله تعالی فرمایي چې سیدا چې کوم کسانو جهنم کې لا اله الا الله ویل دي ستاسو امت نه اگر وبسه. چنانچه جبرائیل علیہ السلام بلار شي او دا کسان او بدی کې اخره کس چې یا حنان یا منان چغه وਹੀ داغه تفصیل ما تاسو ته بیان کړو هغه بمراو بسي. بیا جبرائیل علیہ السلام الله تعالی ته ورشي او الله تعالی ته په سجده باندې پریزي. بیا الله ورته فرمایي چې څه خبره ده سوالو کا سوال قبليږي. بیا الله تعالی ته فرمایي جبرائیل علیہ السلام چې الله تعالی د دې چهره توري دي او دې په چهرو باندې د اور داغ دی او دا چې جنت تلار چې جنتیان پیژني او دا دې لپاره د عیب خبره ده. نو یا الله تعالی د دې د چهره صفا کا. بیا الله تعالی ته فرمایي چې فلانی چینه ته بوزا
هغه چینه کې دی غلام بابا او هغه چینه کې چې غلام بیا چهره بدري صفاشي او بیا به جنت ته ننوځي دا هغه جنتیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان چې دنیا کې دی په غټو ګناهونو کیوي او الله تعالی هغه کلمات او اعتبار بیا د جنت د تلو ذریعہ وګرځي الله تعالی دې موږ تاسو په دې باندې پوي کی چې دا خبره کله فاطمه د صحابه کرامو توکلله خپل پلار رسول الله صلی الله علیه وسلم واقعا بیا صحابه کرامو ته د نور صحابه کرامو لکه ابوبکر صدیق او عمر نو هغه چغه وهلې دي سره چې چغه باندې شول صحابه کرام دومره غي سیاره وا د جهنم الله تعالی دې موږ تاسو د جهنم نه بچ کی واقع ته کې نورم ډیر دي خو وخت موږ سره مختصر وي بسم الله الرحمن الرحیم علم ترى نه بخاری شریف حدیث نه بهقی هم نقل کړی دی ابن ماجه هم نقل کړی بسم الله الرحمن الرحیم علم ترى آیت ندی کتی دی کیف جسنگا فعل معاملہ وکړه کار کو ربک رب دستا باصحاب الفیل اغد هاتیان ولا سرا ابرها دا د شام بادشاہ او د یمن بادشاہ او د خپل یو کعبه جوړ کړی و او دا ویلي چې د خلک برازي زما د کعبه نه بتواف کوي او دلته بحج کوي او هلته جزینو دلته برازي او بیا باقاعده د هاتیانو یو لوی هتیار او لوی ډله جوړ کړه چې زما په مکه باندې حمله کوم چې کله د مکه حدود ته نږدې شو نو د مکه خلک د مکه صادري غونی وو عبد المطلب باغ وخت ژوندې وو او الله ته سوال وکړو چې ته د مالک یا الله تعالی دغه کعبه د دینه بچ کی د ابراهانه او د فوج نه په دغه کال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم پیدا شوی نو الله تعالی په غیب باندې مرغان را واستول او هغه الله تعالی تباکل هغه طرف ته اشاره ده علم ترى آیتان دې کتې دې کیف چې څنګه فعل کار کړي او ربک رب دستا باصحاب الفیل هغه هتیان ولا سرا علم یجعل عین وجوړ کړي الله تعالی کیدهم چل دوی فی تضلیل بیکارا ناکاما ان دې دا تدبیر الله تعالی ناکام کړي نو وارسل اور علی گلی وی علی باغی باندې طیرن مرغان ابابیل دل ټوله ترمیهم چې وشتل بی اغی بحجارتن پکانو باندې من سجید چې د خټو نه جوړ کړی شی وو فجعلهم بذکل اغوی کعصفن پشان د بوسو ماکول چې خړل شی وی بسم الله الرحمن الرحیم لإلاف قریش عادت شوی دی محبت د قریشو یعنی عادت شوی دی قریشو ته الافهم عادت شوی دی دوی رحلتا په سفر الشتاء دجمی والصيف او د ګرمۍ فليعبدوا بس دې عبادت کوي رب درب هاذا البيت چې دغه کور دی ها الذي الله غزات اطعمهم چې روټي ورکړي د دوی ته من جوع فلوګه کې وامنهم او امن ورکړي د دوی ته من خوف د يرنا کعبه او د لارې سفرې په لارو کې الله تعالی دې ته تنظیم کړو د روټیانو د خوراک او خلق به دې ته په عزت او احترام سره قتل چې دا د مکه متولیان دي بسم الله الرحمن الرحیم ارایت آیت لیدل ده الذي اغسړ یکذب چې هغه درو غنی بالدین قیامت ورځ د حساب کتاب فذالک بسمدغه سړی بدده داده الذي اغسړ يدعو اليتيم چې دکی ورکه یتیم تا ولا يحض او ترغیب نه ورکي علی طعام المسکین روټي ورکول مسکین تا فویل بسلاکت للمصلین منگزار دپارا الذین اغم گزاری هم جاوی عن صلاتهم دخلوا منذننا ساهون غافل دی الذین کسان هم جاوی یراؤون ریاقی دخلق خدن دپارا منسکی ویمنعون امن کئی خلق الماعون دا عام ضرورت شیئننا دا کور اغوڑو کے ضرورتو چانا پورا کئی بسم الله الرحمن الرحیم رسول الله صلی الله علیه وسلم بچی چې کله وفات شو نبی ابو لهب خوشاله چیرې دا ګوري د دې په ماغه شو میراث شو څوک پاتې نه دي نو ډېر پریشان او خفاو رسول الله صلی الله علیه و وسلم نو الله تعالی د اطمینان لپاره دا صورت نازل کو ان بشکمغا اعتینا کا درکړه دیتا تا الکوثر کوثر لفظي معنا په ډېر واله یا اشاره د حوض کوثر ته یا د دنیا خیر ته چې الله تعالی ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د قران کریم په صورت کې د صحابه کرامو په صورت کې د مسلمانانو د کامیابی په صورت کې د جنت په صورت کې د مقام محمود په صورت کې او د کوثر ته مراد ده نو تا ته مونږه ډېر خیر درکړي ده هر خیر ته د پاره ده
فصلی بس منځو کا لربک درب خپل وانحر او قربانیو کا ان بشکا شانیا کا دشمن دستا هو الابتر عمدہ ناکام ده عمدہ بینو مده عمدہ میرات ته چنانچہ ده پداسه بدترین مرغ باندې مردار شو ابو لهب چې به دا چاو چتول همنا او د دې په نوکرانو باندې په ډنډو باندې سکندې طلاق کړي شو. بسم الله الرحمن الرحیم قل اویا یا ایها الکافرون اے کافرو لا اعبدو ز عبادت نکوما ما دغه شینو تعبدون چې تاسو عبادت کوئ ولا انتم او نتاسو عابدون عبادت کون کیه ما دغه شینو عابدو چې ز عبادت کوما ولا انا او نز عابد عبادت کون کما ما دغه شینو عبدتم چې تاسو عبادت کوئ ولا انتم او نتاسو عابدون عبادت کون کیه ما دغه شینو عابدو چې ز عبادت کوما لکم تاس دپارا دینکم دین دستاسو دے ولیا او ما دپارا دین زما دے. بسم الله الرحمن الرحیم رسول الله صلی الله علیه وسلم آخری حج کې د ایام تشریق ورځې وي پدې کې د آیات صورت نازل شوه او دینه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې څو میاشتې ژوند دی او بیا الله تعالی خپل دربار ته وغوښته د دې آیاتونو نه بعد پیغمبر علیه السلام په خپل دا خبره کړې و چې ماته د الله تعالی طرف نه د مرګ پیغام راغلی اذا هر کلا جاء اشراغ نصر الله مدد الله تعالی والفتح او کامیابی ورایت او تاولد الناس خلق يدخلون داخليږي فی دین الله بدین د الله کې افواجا دلې فسبح بس پاکی بیان او بحمد ربک فسنا صفات سرا در بخلنا واستغفره او بخنه غواړه د اغنا انه بشک اغا کان د توابا توبه قبل انکه. بسم الله الرحمن الرحیم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شکل بنه دعوت مکی خلکو ته ورکاو په کوه صفا باندې ودرید او خلک راو غفتل او بیا ورته ویل چې غزه تاسو ته وایم چې د غره نشاته یو سیلاب روان دی او تاسو به ویسي تاسو به ومنئ ټول ویل چې مونږ به ومنو ځکه چې تا ټول مر دروغ نه دی ویلي. چنانچہ رسول الله صلی الله علیه و سلم ته فرمایل چې تاسو وایئ چې لا اله الا الله کامیاب شئ او د بتانو عبادت پرې دی او کپرې نه دي نو تاسو به هلاک شئ. نو ابو لهب هم په دې ډله کې وو او د تک سور سپین سړیو دا مغ نه بداسي شغلې به وتی دومره خسته سړیو. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تخیره وکړي چې ستاسو د غلاس مات شي تام دې لپاره موږ را جمع کړیو چې لا دغه خبره ده کوله. نو د هغه بدل کې الله تعالی د آیاتونو دغه په خلاف باندې نازل کړی. تبت مات دشي یدا دوړ لسنا ابي لهب د ابو لهب لفظي معنا شغله ان شغله والا دغه د خسته او مخ ډیر رنگین او خپل وتب او برباد دشي ما اغنا فائدہ ورنکړه انه هغه ته پکار نه غد هغه مالو مال داغه وما هغه کسب چې هغه ګټلیو هغه ګټه کاروبار سيسلا زرد چې داخل بشي دې نارن اورتا ذات لهب چې اور دې خاوند شغلو ولا اور کی وامراته او خذد د حماله الحطب چې وچتون کی دا حطب الحطب د وقو یا د لرګو دې بتلا او کستن به لرګي راوړل او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار کې ازغیا چول چې دا تکلیف رسیږي. فی جیدها پسړتاغه کې حبل رسی مم مسد مضبوطه انخته او بیا چې کله لرګي پندې راوچتاو الله تعالی هغه رسی په دې مړی کې ورته خخ کړل او الله تعالی هغه مردار کړل. بسم الله الرحمن الرحیم قل اویا هو الله احد. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نا په مختلف وختونو کې پښتنه کړی شوی و چې ستا رب نسب څه دی دا څوک ته چرته نه پیدا و دی چرته اوسېږي څوک اشتا نشتا وغیرہ او دا پښتنه په ډیرو موکو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نشوي و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا صورت چې په مکه کې نازل شوی و په هر جواب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم همدغه صورت ورته بیان کړی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دا د قران کریم دریمه حصہ ده. کچېری یو سړی علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې دا سنم لې چې ټول قران کریم دی ویلې نه. علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې یا رسول الله ټول قران کریم زه په یوش په څنګه تلاوت کوم. پیغمبر علیه السلام ته فرمایل چې سورته اخلاص دا درې کرته تلاوت کوا دا بتا د پاره د یو قران کریم د ثواب باندې برابر وي. همدارنګه یو سړی سفر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم استوله هغه په مانځ کې
د هر رکعت کې د نور تلاوت نه بعد قل هو الله احد ویلي. صحابه کرام چې کله واپس راغلل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو چې دا به مانځه کې داسې طریقه کوله چې یو سورۃ به ویلي په اخر کې به قل هو الله احد ویلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم راوخته پختنه ته وکړه چې ولې داسې کار کوو. ورته فرمایل ارز یو کو چې یا رسول الله ما د سرمینه دا ځکه چې دې کې د الله تعارف شوی دی نه ما د صورت سرمینه ده وای کته په خپل خبره کې رښتینه نو الله به تاسو سرمینه وکي چا چې الله سرمینه ده الله باغ سرمینه وکي. اومدارنګي د قباء امام چې کومو هغه هم چې کوم تلاوت کوو نه په ابتدا کې به قل هو الله احد ویلي بیا به نور سورتونه ویلي داغه شکایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه نه پوښتنه وکړه هغه عرض وکړ چې یا رسول الله ما مینه د صورت سره. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کستا مینه وي نو الله تعالی به تاسو سره مینه وکي. ځکه چې دا د قران کریم خلاصه ده او د قران کریم خلاصه دا توحید ده او دې کې الله تعالی د توحید ذکر کړی دی. قل او یا هو الله چې هغه الله ده احد چې یو ده یکتا ده تنها ده احد چې د سره دویم نشي کېدلی یو ده الله ولا تعالی الصمد بے پروا ده لم یلد نه اولاد یعنی نه اولاد زګولې ده الله ولم یولد او نه دې زګولې شوی ده نه الله پیدا کړی شوی ده بل چانه ولم یکن له او نشته د پاره کفوا برابر والی کی احد ایڅوک الله تعالی څوک برابر نه ده همسر نشته ده الله. بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق دته معاوذتين وای دا دواړه سورتونه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مضمون تقریبا یو ده په دواړو کې دعا ده او دغه دعا د شر نه او د فساد نه د بچ کېدو لپاره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لبید یو سړیو چې هغه جادو کړو او هغه جادو بیا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اثر هم کړو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات پریشان او ډیر زیات بیمار وو. خدای هغه په نبوت کا کې کمه نه وراغله حتی کې چې ډیر زیات تکلیف وو نو یو واره خوب ولیدو په خوب کې بیا دوه فرشتي ورته راغلي یوه فرشتي پرې نه پښتنه وکړه چې د سړی باندې څه چل شوی دی دی بلې ورته فرمایل چې د باندې جادو شوی دی چا کړی دی لبید کړی دی څنګه کړی دی دا سه په ګومنځ کې او په ګومنځ کې وختو کې باغې کړی دی او د پلاستیک یو شی دی چې باغې کې دول لستنې هغه ګنډ کړی دي او په فلانی کوی کې د فلانی ګټه د لاندې هغه جادو پروت دی نو کده دا راوبسي نو د باندې دا جادو اثر به ختم شي. فسباوني علي رضی الله تعالی عنہ زبیر رضی الله تعالی عنہ دا رسول الله صلی الله علیه و سلم واستول هغه کویتا او بیا رسول الله صلی الله علیه و سلم په خپل هم لاړو او الته د ګټ لاندې چې ولیدل نو هغه کې دولس غوټي ور کړی شوی وي او په یو پلاستیک کې دولس تنې وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دایوستنه رويستا او یو آیات به ویلي چې قل اعوذ برب الفلق نو یو غوټه بخلاص شوه او بل دولس آیاتونه چې دا ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لاس نو الله تعالی هغه کلاو کړل دا یو لاس او هغه غوټي مال تعالی ټوله کلاو کړي او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې ما د بدن داس سپک شو لکه چې تړلې وي او دا چا کلاو کړو بیا دا طریقه خود له د پیغمبر علیه السلام چې تاسو خپل جادو هغه شو ته یا نور بیمارانو باندې دا چوف کوي تاسو پیغمبر علیه السلام په شپې چې ود کېدو دا د سورتونه او په بعض روایتو کې قل هو الله احد هم ده دا به پلاسونو چوف کړل او بیا په ټول بدن باندې چې کم کم دي ته بلاس تیرې دو هغه باندې بلاس تیر کړو کله چې په اخره کې ډېر کمزور و نو بیا عائشہ رضی الله تعالی عنها دا تلاوت کو او د مغل رسول الله صلی الله علیه وسلم لا چې کم کم دي باندې تیرې دو هغه به تیرو نه دی وجنه په کار مونږ دغه طریقه ده او هغه دغه دعا ده قل او یا اعوذ وزپنا غلما برب الفلق فرب د سبا باندې فلق سبا او لازمنا خوش لون کې ده کنه هر هغه شی چې لکه سحر د نشپه چاو د شي او کله معنا موږ عام کو نو لکه اگې د چاو د شي لکه ماشوم د پیدا کیږي نو تر رحم چاو شي هر هغه شی چې را پیدا کیږي نو یو چاو نه او یو نوې شی اغنه راجوړ شي او یا معنی سبا ده من شر د شرنا ما هغه خلق چې پیدا کړی دي ومن شر او د شرنا غاسقن د تیارو د تیارې د شرنا او دا لفظ مخکې په قران کریم کې تر شوی دی الى غسق الليل اذا هر کلا وقب چې خارشی دا تیار ومن شر او د شرنا النفاثات اغه چې پوکې وهم کې ویراغه او هغه اشاره خو چې دلته مؤنث ته نو لبید سره داسې خزي هم وي او یا اشاره د دې مؤنث په بنیاد باندې چې هغه د دینه جادو کې تیز وي فل اوقات په غوټو کې ومن شر او د شرنا حاسد چې حسد کون کې دي یعنی حسد کوي اذا هر کلا حسد یغه حسدو کی
بسم الله الرحمن الرحیم قل اویا اعوذ زپنا غړما برب الناس پرب د خلق سرا ملک الناس په بادشاہ د خلقو الہ الناس په معبود د خلقو دا ټول معنی تاسو ما کړی دي رب و مالک و الہ من شر د شر الوسواس د وسوسه اچونکی چې دا شیطان دی او بار بار وسوسه اچي الخناس ورستو کیدونکې او بیا مخ کیدونکې خناس چې وسوسه اچي او بیا مکنه ملایي ورستو شي بیا دي بیا ورستو شي بیا دي بیا ورستو د خناس وای مسلسل دا کوشش هم دار الذي هغا يوسوس چې وسوسه اچي فی صدور الناس پسینو د خلقو کې من الجنه والناس چاغه د پیرانو نه ده او د انسانانو نه ده بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین ټول ثنا صفات الله د پاره دي چې پالون کړي د مخلوقاتو ډېر مهربان دی او ډېر رحم کوونکی دی بادشاہ د ورځې د قیامت یا الله موږ صرف ستا بندگی کوو او صرف ستا نه مدد غواړو او خای موږ ته لار برابر لار دغه کسانو چې تا انعام کړی دی په هغه باندې نه لار دغه کسانو چې تا غضب کړی دی علیهم په هغه باندې او نه لار د گمراهانو الله دا دعا زموږ قبول کړي د دې دعا اوس دغه قران جواب دی یعنی سورہ فاتحہ دعا دا او دای الله جواب کړی دی جواب ادا ده بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب دا کتاب چې ده لا ریب شک نشتا فيه بده کتاب کې هدن دا هدایت ته للمتقین پرهیزګار خلقو د پاره یعنی کته وا کسره اهدنا الصراط المستقیم وای او دا دعا کې ته مخلصي او رښتیا وای پويږي نو دا کتاب چې ده دا هدایت ته او دا هغه خلقو د پاره هدایت ته چې هغه ایمان راوړي په غیب باندې اقامت الصلات کوي او رزق ورکوي چې کوم الله ورکړي دی دوی ته دا غینه ته حصہ دا الله بلا رکی او ایمان راوړي په دې کتاب باندې چې نازل کړي دی موږ ستاسو طرف ته او ایمان راوړي په هغه کتابونو چې نازل شوي دي تا نمخ کې او په آخرت باندې دوی ایمان یقین ساتي همدغه خلک دي چې په هدایت باندې دي همدغه خلک دي چې کامیاب دي نو کدا قران کریم یعنی کدا دعا ته غوښتون کوي نو دا قرآن کریم راواخلا او دا د ختم کتاب نه دی بلکې دا د آغاز کتاب دی او دا روشا د قرآن کریم د ختمېدو لپاره نه ده بلکې دا روشا رمضان دا د قرآن کریم د آغاز میاشت الحمدلله دستا الله تعالی موږ ډېر شکریا ادا کوو تا موږ د توفیق راکو د قرآن کریم د بیانولو او توفیق دراکو موږ ته د قرآن کریم د اوریدو دعا کوو الله تعالی نه یا اللہ تعالیٰ تا رحمانی و رحیمی یا اللہ تعالیٰ تا مالکی و قدوسی سلامی و مومنی یا اللہ تعالیٰ تا محیمنی عزیزی جباری یا اللہ تعالیٰ تا مالکی قدوسی سلامی مومنی محیمنی یا اللہ تعالیٰ تا حیوی قیومی یا اللہ تعالیٰ تا حنانی و منانی یا اللہ تعالیٰ تا اسماء حسنہ دی بدی قرآن کریم کے یا اللہ تعالیٰ تا اسماء حسنہ دی جی چاہتا دے پراز کی ورکڑی دی یا اللہ تعالیٰ تا دا پار اغام اسماء حسنہ دی چی تا زان سر پراز کی ساتری دی یا اللہ تعالی تنازل اول کې د قرآنی ته موږ باندې احسان کړی دی موږ د قرآن ته راوستو موږ د دې قابل نو الله راسته موږ باندې فضل او داستا موږ باندې کرم او داتا احسانات موږ باندې الله ته موږ باندې خپل ټولې خبرې راوړولې ته موږ ته د قرآن کریم د تلاوت او د بیان توفیق راکو ته موږ باندې احسان وکړو موږ د انسانان پیدا وکړو موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا وکړو موږ ته د قرآن کریم راکو او بیا ته موږ ته توفیق راکو الله تعالی دا ستاسو ډېر لوی احسان دی موږ شکریا ادا کوو استاد د احسان او موږ ټول نه اول دعا کوو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حق کې موږ درود شریف وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد یا الله تعالی یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا د دعاګانو قبلون کې یا سمیع یا علیم یا حنان یا منان یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام یا الله په دې قران کریم کې ذکر کی کمې زیاته شوی الله موږ ته معافي وکړي یا الله تعالی زموږ ګناهونه معاف کړي یا الله تعالی زموږ ګناهونه معاف کړي یا الله تعالی موږ ته د ګناهونو معافي اعلان وکړي
یا الله تعالی تا چې کوم د جهنم ذکر کړی دی په قرآن کریم کې کوم د سختیانو ناراضګانو ذکر تا کړی دی یا الله تعالی د سختی نه موږ بچو ساتي یا الله تعالی موږ د جهنم او استاد هر ناراضګي نه بچو ساتي یا الله تعالی زموږ والدین ته معافي وکړي یا الله تعالی زموږ عزیزانو دوستانو رشتہ دارانو ته معافي وکړي یا الله تعالی ټول مسلمانانو نارینه او زنانو ته ګناهونه معاف کړي یا الله تعالی موږ ته په قرآن کریم باندې پوهه راکړي یا الله تعالی موږ ته د قرآن کریم باندې عمل کول آسان کړي یا الله تعالی دا قرآن کریم زموږ په عملونو کې راولي یا الله دا قرآن زموږ د زړونو بهار جوړ کړي یا الله تعالی دا قرآن کریم زموږ د ژبو بیان جوړ کړي یا الله تعالی دا قرآن کریم زموږ د سترګو یخواله جوړ کړي یا الله دا قرآن کریم زموږ د کورونو خایس جوړ کړي یا الله تعالی په دې قرآن باندې زموږ اولاد خسته کړي یا الله تعالی په دې قرآن باندې زموږ دغه نظام خسته کړي یا الله تعالی په دې قرآن باندې موږ ته مرګ راکړي یا الله تعالی په دغه قرآن باندې موږ قبر خسته کړي یا الله تعالی په دغه قرآن تعارف باندې موږ خسته په قیامت کې راپاسي یا الله تعالی دا قرآن کریم موږ د پاره د شفاعت ذریعہ جوړ کړي یا الله تعالی دا قرآن کریم احکامات په منلو کې موږ د پاره آسان کړي یا الله تعالی د دې حلال زموږ په عمل کې حلال وګرځي یا الله تعالی د دې حرام زموږ په عمل کې حرام وګرځي یا الله تعالی زموږ هغه دعاګانې چې کړې دي الله تعالی خپل دربار کې قبول کړي یا الله زموږ بیمارانو ته شفا ورکړي یا الله تعالی زموږ بیمارانو ته شفا ورکړي یا الله تعالی زموږ بیمارانو ته شفا ورکړي یا الله تعالی موږ ته د قرضونو نه نجات راکړي یا الله تعالی زموږ مشکلات آسان کړي یا الله تعالی زموږ حاجتونه پوره کړي یا الله تعالی ته مشکل کشای زموږ مشکلات آسان کړي بعضو زنانو د رشتې دعا کړې ده یا الله تعالی زموږ د بچانو ته بهترین رشتې راولي یا الله تعالی د دې خځې او خاوند او د دې هغه تعلق او هغه کور آباد کې چې تا کوم بنیاد باندې خځه او کوم بنیاد باندې الګ کو پیدا کړی دي یا الله تعالی د ارمانونو زموږ د بچانو پوره کړي یا الله تعالی د دې کورونه په خسته او طریقو سره آباد کړي چا چې بچی نشته الله تعالی هغه ته بچی ورکړي چا چې بچی شته دی الله تعالی هغه د سترګو یخوالي باعث جوړ کړي یا الله تعالی کوم دعاګانې چې موږ کړې دي هغه قبول کړي یا الله زموږ مردگانو باندې رحم وکړي یا الله تعالی هغه قبرونه ته جنت باغچونه باغچې جوړ کړي یا الله تعالی د کوم قران کریم چې موږ ویلي د دې یو حرف الله تعالی په خپل دربار کې قبول کړي او هغه هر یو حرف الله تعالی د هر یو بدل کې موږ ته دنیا او آخرت هر یو سکون راکړي یا الله تعالی د مشکل مسلمانانو د مشکلات د دې سره آسان کړي یا الله مشکل مسلمانانو د مشکل حالت الله تعالی په خوشحالي باندې بدل کړي یا الله تعالی مونږ چې کوم دشمن راګر کړیو او مونږ په مختلفو مصیبتونو مشکلاتو کې اچولیو نو یا الله مونږ ګناګار یو مونږ اقرار کوو د خپل ګناه د خپل غلطي د خپل خطا خو یا الله تعالی ته مهربان ربي مونږ سره معاملات زموږ د ګناهونو په بنیاد ومکه یا رب یا رب کریم سره معاملات د خپل رحمت په بنیاد باندې وکي یا الله د کافر نه مونږ آزاد کړي یا الله تعالی د تفضیلت سره شکست ورکړي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى نستغفرك ونتوب إليك اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم أهلك الكفرة والمشركين اللهم أهلك الكفرة والمشركين واليهود والهنود والأمريكا وأصدقائهم اللهم شتت شملهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرق بنيانهم یا الله تعالی کوم بدعا چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دې لپاره کړی و هغه بدعا د دې په حق کې متقبل کړي یا الله تعالی موږ مسلمانان په دې قران باندې راجمع کړي موږ مسلمانان ستاسو په دې هدایت باندې راجمع کړي یا الله تعالی زموږ مسلمانانو ګناهونه معاف کړي موږ ته اتفاق او اتحاد نصیب کړي یا الله تعالی موږ ته بیا د جهاد هغه الله تعالی توفیق راکړي او یا الله تعالی په غي نتیجې کې ته موږ ناراضي شي یا الله تعالی زموږ عملونو معاملې موږ سره دنیا او آخرت کې ومکي یا الله تعالی دې مسلمانانو ته خیر به کې هر رحمو کې پدې باندې زموږ پاکستان د هر مشکل نه بچو ساتي د هر ظالم نه بچو ساتي د هر حاسد نه بچو ساتي زموږ نور اسلامي دنیا زموږ افغانستان زموږ سعودیا زموږ نور اسلامي ملکونه الله تعالی ته د کافرونو د دې چنگل نه آزاد کړي او یا الله تعالی مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کړي مسلمانانو مشکلات آسان کړي چاته چې مشکل مسلمانان دي څه قسم مشکل کې دي الله هغه مشکلات په خپل فضل او کرم باندې آسان کړي یا الله تعالی کم خیر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښته دی هغه خیر موږ لپاره هم راکړي کم شر نه چې هغه پناه غوښته دی الله غشر نه موږ بچ ساتي یا الله بیا سوال کوو الله یا الله موږ ګناهونه معاف کړه
یا الله تعالی موږ جهنم نه بچ ساته یا الله تعالی دی قران کریم نه ملره مکی یا الله تعالی خپل ځان نه ملره مکی یا الله تعالی موږ خپل ځان سره اوساته یا الله تعالی موږ د جهنم نه موږ د شیطان نه موږ د نفس په حواله مکی یا الله تعالی کومګه په خپل ځان عملي کې موږ به هلاک شو یا الله تعالی موږ هلاکت نه بچ ساتي هغه دعاګانې چې موږ په زړه کې دي هغه ارمانونه چې موږ په زړه کې دي هغه مشکلات یا الله تعالی د ناس ته خلقو کې د زنانو کې د ماشومانو کې د بوډاګانو سپینګیرو کې د نوجوانانو د دې په زړه د یو راز نه خبري د دې یو خواهش نه خبري د دې یو حاجت نه خبري او ته الله تعالی لطیف هم خبري او ته مستجاب دعوات هم یې قبلون کوي او یا الله تعالی تا د لپاره مشکل نشتا تا د لپاره رکاوټ نشتا ته فیصله وکړه د خیر نو بیا کیږي تا د لپاره دغه فیصله ده چې انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون نو یو د کون انتظار دی الله یا الله زموږ د دعاګانې قبول کړي یا الله تعالی زموږ د زړه حاجتونه پوره کړي یا الله تعالی موږ بیا په دې قران باندې راجمه کړي موږ تعالی د قران آسان کړي او یا الله تعالی چې په دې قران په دې بیان کې څه قسم تعاون کړی دی څوک راغلي دي چا اوریدل دی چا هر قسم تعاون چې کړی دی هغه نه خبري یا الله تعالی هغه تعاون دنیا او آخرت کې هغه لپاره د خیر او الله تعالی د برکت سبب وګرځي یا الله هغه د خپل مشکلاتو نه بچ کی یا الله تعالی موږ په خپل بچو باندې زموږ سترګې اخوالي کې او یا الله تعالی موږ په قران باندې خوشحال کې یا الله تعالی ستاسو په دین باندې خوشحال کې یا الله خپل ځان ملره مکی وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبا تب دورت سبق نه سبا تب ماسختن 9 بجې په امدیزه کې د ختم پروګرامي 9 بجې به تاسو ته ان شاء الله د ټول قران کریم خلاصه بیانوم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك
أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنا به الظلل وادفع به عنا النقم وأسبغ علينا به النعم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة طيبة خالصة مقبولة مباركة على من قرأها وسمعها وأمن على دعائها. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت. الخلق خلقك والعباد عبيدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر ويعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. ولا توارى منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. يا من أظهر الجميل وستر القبيح. يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر. يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة. يا باسط اليدين بالرحمة. يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى. يا كريم الصفح
يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا ربنا وسيدنا ومولانا ويا غاية رغبتنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق لا يهدي لصالحها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم